دلته اوس بیا یوه نکته ذکر کړو. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې څوک چې سهار او ماښام سل وارې سبحان الله وبحمده ویې لکه سل حجونه یې چې کړي، لکه سل حجونه یې چې کړي. حج خو ډېر شاق عمل ده او دا ډېر اسانه عمل ده. دا څنګه د یغو سره برابرېږي یا تر دغه نه افضل ګرځي؟ نو برسېر محشي که در وګورئ د دغه دپاره درته ګورم چې یعنې ګورئ هغه ویئ لږ عمل چې په حضور وي افضل ده تر ډېر غټ عمل چې په غفلت وي. ذکر اصلا حضور ته ویلی کېږي. هر عبادت ذکر ده که نه ده؟ ګوره لمونځ هم ذکر ده، حج هم ذکر ده، خو چې حج په غفلت کوې سبحان الله په حضور ویایې دا چې سبحان الله ویه ثواب د هغه سره برابر شو. او څومره لوی عمل ده. دغه مهم ځای دغه شو چې موږ ته حضور په کار ده چې په هر عمل کې کوشش د حضور برابرولو وکړو چې الله مو یاد وي. ځکه بیا لږ عمل کې ډېر لوی وزن پیدا کېږي. که خدای نخواسته ډېر لوی عمل کوو خو چې حضور نه برابر تر هغه نه بعد یا بل ډېر کم عمل چې هغه حضور وي هغه به بیا تر هغه نه افضل وي. سبحان الله ویل وګوره او حج وګوره. سل وارې سبحان الله د سلو حجو غوندې برابر، سل وارې سبحان الله د سل وارې حجو سره برابر ګرځي. دغه کې وایي دغه لویه تنبیه په دغه ځای باندې ده چې ذکر اصلا چې دا ډېر فضیلت ذکر کېږي. ذکر وایي معنا یې د ذکر حضور ده چې حضور وي نو ذکر ده. او ذکر چې په غفلت هم اثر خو لري، ولې دغه عبادت چې په ټولو ته ذکر ویل کېږي چې په غفلت هم ثواب خو شته خو په ثواب کې فرق شو. چې په حضور وي 1 کیلو چې بې حضور وي 1 غر. زموږ د صحابه عمل چې کې ثواب خو شته په دواړو صورتو کې وایي که غفلت وي ذکر که په غفلت وي سړی د ناامیده کېږي نه. ثواب خو خامخا لري خو فرق په دغه کې وي چې کم به وي. چې په حضور شي نو ثواب یې ډېرېږي، چې بې حضور وي ثواب یې کمیږي. ترک د ثواب نشته خو په فرق په ثواب په کثرت او په قلت کې شو.